خامو څه شیون خیلی وکنه چې اصول الشرع ادله الشرع څلور شیون دي کنه. ثم فصل المصنف رحمه الله الاصول الاربعه فقدم الكتاب والكتاب لخبر کې کتاب هم ده. وقال المخت فرمي اما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. دا د قرآن کریم له تعریف تسکله چوګوي قرآن کریم څه تعریف تا دا تعریف وکای خاوسی قال اما الكتاب کتاب ټک کله مطلق روشي دینه به قرآن کریم مراد وی ښا کنه او کله کله کتاب لفظ روشي نه به سی وی ولا کتابه مراد دي څلور جلد کې دا نحوی بنی لیکل کنه کتاب سی وی وتل خود کله عام زین کې څومره زین کې استعمالي کتاب منه کتاب الله سیدا ورد فی الكتاب سیدا سیل فی الكتاب فی محکم کتابه یلشی کنه څنګه قال الله تعالی فی محکم کتابه ته د سوای کنه څه قال الله تعالی به ته ضرورت نشته په محکم کتابه چې مخته قال الله تعالی معنا د شزدایات شولو کنه او حدیث قدسی د پر بیا سیا ورسته بیاي کنه چې یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم غنبات قال الله تعالی کته ستو یو ویلو قال الله تعالی به سره مختمه فی محکم کتابه و فی محکم فرقانه د سشته ذرات نشته سیده کاسه حسن روالی کلام کی زون ته خبره زنه خلی پی محکم کتابی محکم ټکه نشته ربی سیده محکم حسمانه نه لري محکم یای محکم د باب فعل رسی الكتاب المحکم منه آیات محکمات د محکمات نه ټیک شو. اما الكتاب د کتاب شد القرآن قرآن کریم د القرآن روتل د قرات نه روتل کسه یلش او مزامینو کې اتصال اور کې د قرانه یقرون نه سید کنه مزامین یو بل سره ملو دي زکوت قرآن نه سید مقروء فمانی ده صدا قرآن کریم د المنزل علی الرسول علیه السلام سنازل کړه شو د پیغمبر علی السلام یو منزل انزل الكتاب یک جپ دفعه واحده سنازل شي لوح محفوظ نه بیا غنه بات کمنزل لفظ وای کنه ونزلناه تنزیلا نو معنا دا کنه په اقساطو کې نازل شو د لګ لګ سوي سیده بقدر ضرورت در اشکالو کې نازل شو کنه ځکه تعالی منزل ال سیده علی الرسول ویلو کنه علی نبی یا علی رسول نی بس مو رسولنا مراد ځکه الفلام سره ده کنه علی الرسول علیه السلام او چې وهذا تعریف لكل الكتاب دا تعریف سکو موسه کو دا د ټول کتاب د پاره ده اصل کې ته خبره کول غوړي چې ګوره سکوم اصل معرف شاید کنه کوم شمو ته تعریف کول پکور دی خو بعضی کتابو ځکه مو یلیو کنه احکام متعلق شته تقریبا 1500 آیتونو سره ده کنه نمغه اصل شو اصول اربعو کې دي چې خو تعریف شکه ته د سی تعریف کوي ټول کتاب د پاره کې ټول کتاب کې قصص دي ورکه امثال دی الوان دی ورکه خبر دی وصایا دی نصایح دی ورکه نو تعریف د شنه شو مانع نشو لکه ندی کې خو امثال قصص وغیرہ داخل موته اصل کې خبره ده صدا تعریف دی کل کتاب د دی بازي کتاب نه د ښا کنه او د دې کې کل کتاب نه کل مجموعي مراد اخلوخه کل افرادی مراد نه اخلو ټیک شو یو کل مجموعی ته ور سره متعریف وو یو افرادی افراد ته لوړ چر کې بلا بلا افراد به قصص امثال دی ورکی نصایح دی سیدا وصایا وغیرہ نصایح دی ناغه ته ور سره متعریف نه کو ذکر دې سو هذا تعریف لكل الكتاب المجموعي سیدا واللام فيه للعهد او لام پکې شد دی عهد د فارد کس الكتاب اشد وهو الكتاب السابق ذکره مخیا ذکر شو الذي كان مضافا الیه للبعض صاحب بعض د پر مضاف له بعض الكتاب یلو کنه ماغه طرف ته اشاره ده خوځ دې د قران کریم شد والقران ان كان علما كما هو المشهور فهو تعريف لفظي کدا قران کریم علم واخلي نبي خدای ششل تعریف لفظي شو لکانه ځکه سال کتاب او القران یو خبره شو او دی لکه کې خو قران باندې ډیر مشهور ده کنه
په هغه باندې درنه مشهور کتاب نه چته هغه څکون چې کتاب نه ته کتابونه هډر دي دي ها خرابې لا پس کې څکل استعمالي کتاب معنا کتاب الله د ټیک شو حقدا علم شي کنه نو بیا خو غیر منصرف په کار دوالی سدي عثمان په وزن شو کنه عثمان قرآن اوازن مسره شو کنه الف نون زائدتان ور کی دي خدا خو بیا ته منصرف یې کنه کته علم خلی به منصرف چشته یې ویخ منصرف نه دی الفکر به منصرف چشته یې ندی ولا جواب دایر کو کنه صدا اسم جنس تا صحیح دا اصل کې او الف لام سره ملو شاغه دی واجنه عالم جوړ شا اصل کې لکه نجم یو لفظ دا مسره کنه دا چې جوړ شو دا د الف لام دی واجنه بس عالم ګرځیدل لکه اصل کې نجم خو جنس تیر کوم ستوروي ستوري تیر صحیح ده ندته دغه اعتراض نه ډر شي القرآن ان کان علما کما هو المشهور په تعریف لفظین مت بیا تعریف لفظینه ده صحیح ده تعریف ته حوزه وابتداء التعریف الحقيقي من قوله که هغه په معنی باندې واخلص دا تعریف لفظي شو به حقيقي تعریف کوم ځای نشری کیږي بل منزل نشری کیږي ځکه دوه خو یو شو کنه ټیک شو الى اخر تر اخره پورې وان كان بمعنى المقروء او بمعنى المقرون کبه د قران ته د قرات ولا معنا نه خلغه ولا معنا نه خلکنه مقرو معنا می وخیلی و یدي علم معنا وخلی خزوند شو کدی مقرو په معنی شو قرأ يقرأ مقروء نشرسي مفعول شو کنه او مقرون قرنان روتل ده فهو جنس له بيدا کتاب د پر شولو جنس شولو جنس شتل شي یو خو نوع وی کنه یو فصل وی سکله دی وشي تعریف ذکر کوي اول سړی جنس ذکر کی جنس نه کو ذکر لګای نه وي ذکر کی فصل جنس واخی نموت وفاته ولګي سیر دی ول بیل جنس تا نه کتاب او قران دي چې مسره دي شي په معنی شول جنس په معنی شول څه د جنس په معنی شو کنه یا الکتاب مثلا جنس وګرځوا یا د قران لفظ جنس وګرځوا دینه بعد د نور قید بیرسي قید سره شای بلکیږي کنه قید ورکی ذکر کوي خدای کدی مقرو په معنی د وګرځول د قران یا د مقرون په معنی د وګرځول د جنس شول د الکتاب د پرمودي دي ذکر کوو کنه اما الكتاب دی کتاب طریقو کتاب طریقو نظر شرکی پل کسی پا داخل شولا وما بعده فصل بلا تکلف اندورست بیا فصول دی خاکنه بلا تکلف بس داره که از دا فصل دا پلانکای فصل پلانه فالمنزل دا منزل وسرسد پارو الاحتراز عن الكتب الغیر السماویه کتو دسیلس الكتاب یا القرآن کتاب د بس کتاب باندې خو تعریف نه بلکی کنه سکله تو سره المنزل وای دینه کتابونه هغه وته کوم غیر سماوي کتابونه دي لکه د څومره انسانونو لیکلي دي کنه څومره کتابونه ماشینونو لیکلي دا کتابونه دي کتاب الله نه وتلو دا خو منزل نه دي کنه الله طرف نه نازل شو ده نه دي کدو کې کوم تفسیر وضاحت ورکی دا هغه مولی کله ده صحیح ده انسانونو کړ ده خو بیا ورکی تورات انجیل زبور بیا پکې داخل شو خا کنه خو څه کله ویل وقوله دا قول دا قید شو کنه فصل شو علی الرسول سر رسول لفظ ویلو الرسول احتراز عن باقي الكتب السماويه نه تورات انجیل زبور او نو وتلو ځکه چې علی الرسول نه دی علی داود علی السلام علی موسی وغیره ټیک شو ودل سو المنزل يجوز ان يقرا بالتخفيف يا ان يقرا آيلش منزل لفظ ته مخفف آیل شي مخفف څه معنا ده باب فعل نه وګرځي المنزل مخفف شو کنه شد نه راوستلو تخفیف معنا سکون راوړل نو معنا څه شول المنزل اي المنزل دفعه واحده ينزل نازل شدي زیاده معنا کړی ټیک شو منزل چې شتل شي په یوځي باندې شاید څه نازل کی راوړي او دا قران کریم لوح محفوظ نه یو ځل نازل شو کنه بیا غنه بعد درویش کولو کې بقدر حاجت بنزلیدو لأن القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا اولا سواله کې قرآن کریم خدای تعالی نازل کو یوزلی دی لوح محفوظنا اسمان دنیا ته ثم نزل نجما وآية بحسب المصالح والحوائج إليه عليه السلام بیا غنا بعد نجمن چشتل ستوري ته نشل قسطن خا ټوکړي سی آیت
مصلحت مطابق د حاجت مطابق و پیغمبر علیه السلام ته رانازلېدلو. صحیح ده که نه؟ نو دې ته به چې نیل شي تنزیل نیل شي. ټیک ده. او لأنه كان ينزل عليه السلام دفعة واحدة في كل شهر رمضان جملة ينزل وایل شيخه. او کله کله به د قرآن کریم په پیغمبر علیه السلام باندې رمضان میاشتې کې ټوله اورول شولو. ابو خری شریف وایره کې حدیث شته ده که نه؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سیحه و کیاشتو شپې ګوړ کې پیغمبر علیه السلام ته بار کولی رمضان کې جبریل علیه السلام قرآن کریم اورولو. خو اخر کله وفات کېدو که نه دینه مخکې بیا دوه ورې ورته اورولو. نو معلومه شوله چې دوی ول اخري وخت رسېدله ده که نه؟ پیغمبر اسلام ته اندازه لګېدلې وه. نو هغه د چې د پاره چې پیغمبر اسلام ته ښه پوخ شي. صحیح ده. ويجوز ان يقرأ بالتشديد تشديد سره ویل شي المنزل لأن نزوله في الواقع كان بدفعات مختلفة في مدة النبوة. څه د دې ولا نزول حقیقت کې شو په مختلف ټیم کې و که نه 23 کاله ورکې لګېدلي وو. صحیح ده که نه؟ 23 سنه نبوت ولا مدت و که نه؟ هغه مطابق مکې کې کوم ایتونو صبر قیامت وغیره د معاد ولا ذکر ورکې ډېر و که نه؟ نسایي خو ورکې دي. بیا چې کله مدینې کې نازلېدو جهاد ولا احکام شو. د څومره احکام دي بیا مدینې کې ټول نازل شي. زکات نه ونیسه ترار شي پرې ټیک شوه. نه دا ته منزله یل شي منزله یل شي لکه یطهر نه یل شي که نه؟ یطهر نه یل شي ایو لفظ ده. صحیح ده. یو دا فصل شولو. بل فصل شه د المکتوب فی المصاحف. قرآن کریم هغه ده که نه څه لیکله شوی ده په مصاحفو کې. دوی څه ته یې که نه قرآن کریم شه د مکتوب ده. نو مکتوب خو دغه شي ته ویل شي چې د لیکن واکې که نه نقش شولو. دی تو دیزې کو اویس نما دوه لیکله سره او سره ژبه ونه غږوي. دا خو نقش شولو که نه؟ نقش دیدل شي انت ناقش. متکلم خو نه شي که نه؟ قاري نه شوه. لکه زه داسې وایم څه اویس الف واو یا سین ما ویلو وما لیکلو دا بیا ځان ته شای شو که او کله کله زه لفظ سره لیکنه 3 حالات دي مو سره. نه کتی سل مکتوب فی المصاحف دو لیکله شوه ده. حالانکه قرآن کریم خو صرف لیکله نه ده شوه که نه؟ قرآن کریم خو د لفظ معنی دواړو نه عبارت ده. دا ځای ته راشي هو اسم للنظم والمعنی جمیعا. صرف الفاظو ته قرآن کریم نه نشیل صرف معنی ته نشیل. کای سړی د قرآن کریم الفاظو باندې اعتبار ساتي یې څه نه کومه معنا ورکړي دا نه منو بیا نه شو صحیح. دې سړی چېرې قرآن کریم خو د الفاظ څه دي دا نعوذ بالله څه مقصد نه لري. دې له کومه معنا لاندې ورکړي د اقیمو الصلاة کې لاندې څه د لمونځ کوي. د اقیمو الصلاة لفظ مونه د مقصود بیا غلطه شوله. صحیح ده. معنا یا مقصوده ده. نو دې کې اختیس د مکتوب خو نه ده خو ملفوظه ده او معنا یا مقصود ده. صحیح ده. نو د مو ته څه داسې خبره نه ده مخته تار شه جواد شي. ټیک ده که نه؟ قرآن کریم لکه څنګه مکتوب ده که نه الملفوظه ده المنقوله ده که نه مخته. صحیح ده. نقل شوه ده مو ته. صفة ثانیة للقرآن. د المکتوب لفظ څه ده؟ د قرآن دپاره دویم صفت شو. اول مو ویلو که نه المنزل. ومعنى المکتوب مکتوب څه معنی ده؟ المثبت ثابت کړه شو. یو شی ته ولې کې معنا ثابت ته کړلو. انت ثبتون ثبت فخروي ته ویل شي پخې خبرې څه کوي او کوم شی ولې کې یا محفوظي کې اتل شي. لأن المكتوب في الحقيقة هو النقوش دون اللفظ والمعنى. څه مکتوب هم منقوش تل شي که نه ملفوظ معنی ته نشیل. و انما هما مثبتان في المصاحف. او لفظ معنا خو دوړه صحیفو کې محفوظ و که نه؟ صحیح ده. فاللفظ مثبت حقیقتا والمعنى مثبت تقدیرا. الفاظ حقیقتا مثبت دي. صحیح ده که نه؟ خروخ کتل شي. صحیح ده. او همدغه لفظ په معنی باندې دلالت کوي که نه؟ او معنا دي کې تقدیرا ورکوي. صحیح ده. تقدیرا پېژندې پټ شی څه وي. یوه دا خبره شله. اوس یې څه واللام فی المصاحف للجنس. دې کې دا ویلو څه المکتوب فی المصاحف مصاحفو کې لیکله شوه ده. نه دا ټکه خو ډېر عام ویلو مصاحفو کې هم مصاحف ابراهیمیه شته موسویه. دا څنګه لفظ شولو؟ نو مو ته څه دي چې الف لام جنس د پاره د خا کنه مصحفونه مراد ده. صحیح ده. د قرآن کریم د مصحف ویل شي کنه را خلک روړه مصحف روړه.
ولا يضر تعمیمه لغیر القرآن کدی کې قرآن له نور شن شاملېږي دي کې ضرر نشته ویلي د دې مسر اخیری قیدونه شتو کنه دا قیدونه دي سید المنقول متواتر و غیره بلا شبهه لأن القید الاخير يخرجه صداغی شکی دی نور شن نو بوسی د قرآن کریم نه له نور شن وزي ونه اخیری کې سره او للعهد يد سوا کسد شوا کلم عهد د پر وګرځوا والمعهود موهود بیت شدي هو مصاحف القراء السبعه قراء سبعه سدي مغو ولا مصاحفنا مراد دي ټیک شو سکم متواتر سدي المنقول متواتر نیل شي قرات سبعه متواتر دي کنه نور قراتونه شو 17 پورې وهو متعارف بين الناس ډیر مشهور دي لا يحتاج الى ان يعرف یا يعرف تعریف ته ضرورت نشته پیژندګلې ته ضرورت نشته ازهر من الشمس دی فيقال نفصل شي هو ما كتب فيه القرآن وزدا غدا کنه سور کی قرآن کریم لیکل شو د ستنشیل حتی الزم الدور س دور لازم شي سمانه د توکت دا قرآن کریم هغه د ساغت شده مصاحف سبعاتی للقراء مغاده بس لیکل شو ده ته دې کې مسره دا چال نشي کول کنه سوس توای سری قراء سبا ولا مصاحف خانه دي مشهور سبياده تعریفونه شروع کو هو ما كتب فيه القرآن ما غتل سور کې قرآن لګل شه ما غتل شي د خود ته دا ور روالي کنه ایو شاید څه ذکر کې بیا تعریف کې ما خبره ذکر کړي یار ایمون چې تل شي ایمون خودي تل شي په الله باندې ایمون وروړي دا څنګه خبره شوله ایمان ولا کوم شروع کې لفظ ده الایمان دین بلغوی معنا خلوصی ده دا ورسره کوم الفاظ څه هو ان تؤمن بالله ورسوله والملائکه وغیره وغیره دا بیا اصطلاحي معنی نه دي چې مونږ دور نشرت کله کوم ځکه تعریف کوي کنه معرفي کنه معرب تی معرب یو نوی کایو شول به دور رسی دور اندی تل شي سکوم سړی د نه تاسو کې جواب ما غیر کې ته نه سوال کړه سوال کې ما جواب ورکړه دا څنګه شول سوال به بدل جواب بدلی کدوړه یو شول به سینه د بیونه توحد رسی کنه فرق نه رسی و يحترز بهذا القيد عما نسخت تلاوته دون حكمه او د کوم قیدونه میدونه څو لګولو دي سره المصاحف ویلو کنه سپ لیکل شي مصاحف کې نه دینه اغه شنو نه احتراز او منسوخ تلاوت دي زنه یتونه د سیت منسوخ تلاوت دي کنه تلاوت نه کیږي حکم وسابقی ده سیده کنه قولی تعالی لك لا ذا قول ده الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم شادي شده سړی او خزه کله زنو باندې دو وکتل شي ثابت شي گواهی سره کنه نو د پر بیا رجم ده اوس قران کریم کې دا یاد خنشت کنه منسوخ التلاوت ده منسوخ الحكم نه ده دی باندې وس عمل شو د عمل وکي ډیر شو عن قرات ابي عنده شتا ابي ولا قرات شول سيده انا اختراز لولو مما لم يكتب في المصاحف السبعه مصاحف السبعه وكنيشتو يعني د سيتونه مسرشتو کنه قراء حضرات ذکر کړ دي مشهور نه دي ښا کنه لکه فعده من ايام خردا کنه هغه کې متتابعات لفظ یا سر راوړه د خای او قرات کې ټیک شو متواتر کې نشته قرات شاذ او غیر ډیر قسمونه دي قرات ول کتابونو تجوید کې بیا د یل شي خایو صفت دا ذکر کو چل مکتوب په المصاحف دریم صفت دی المنقول عنه صدا دی پیغمبر علی السلام نه نقل مو طرف ته نقلا متواترا تواتر سره به تواتر ډیر قسمونه سالور قسمونه دي کنه خود سینا بلکې بلا شبهه فيه هیڅ شبهه ورکی نشته قطعی صفه ثالثه للقران د قران کریم ول دریم فصل شو صفات شو ای المنقول عن الرسول علیه السلام د قران کریم طرف ته پیغمبر علی السلام نه نقل شو د نقل منه مختوړل انت ناقل خبر وړي خلکو درسای ناقل نو تل شي کنه ناقل چې تل شمو دي صحابه او اقوال ذکر کو خبره مو مجتهدین نه یو کنه ازنه خالد صرف ناقل مړی مو شیخ صاحب د پرمیل صرف ناقل جواب سره نشو جواب د سره نشته ناقل جواب خو ورکول ضروری دي کنه ندا منقول د سی منقول په معنی د دې کې څه تغیر ته ځون نه نشر واستانده سی لفظ کې هو به هو یا قرآن کریم دې ته منقول یل شي نقلا بیا نقل شو درته متواترا تواتر سره بلا شبهه فی نقله په نقل کې شبهه نشته
خامخ ته اوس خبره کې واحترز بقوله متواترا د متواترا لفظ ویلو که نه دې سره مصنف صاحب احتراز وکړو ځان یې بچ کړلو چې نه عما نقل بطریق الاحاد څه کوم قرتونه مترابطه په طریقه واحد نقل شوي دي که نه احاد روي سي واحد روي وي هغه ونه ووته لکه قرات ابی فی قضای رمضان لکه د ابی ولا قرات ابی ابن کعب صاحب ولا د رمضان لکه ته قضا کوي هغه کې څنګه د فعدة من ایام اخر که یو سړی روژې کې روژې ونه ساتل شي نو بیا د دپاره فعدة من ایام اخر دی بیا دې وساتي نورو ورځو کې خو متتابعات لفظ دو سره لګي متتابعات خو نشته ورګي که نه رمضان ورځې ته نه پاتې شي پې در پې ساتلې ضروري نه دي کې څه پې در پې ساتي متتابعات اوس دا جمهور نه ده قبول کړه صحیح د واحد شولو انده شی ته احتراز راغلی چې شنه وعما نقل بطریق الشهره که مشهور قرات وي هغه ونه ووتلو صحیح ده عادي چوله که قرات ابن مسعود فی حد سرقه لکه د ابن مسعود سی ولا قرات ته کنه کله سړی غلا وکي غلا ثابت شي لس دراهم برابر شي یا زیات هغه کې بلوس کټ کوي ناغه د سی فقطع ایدیهما فزیلی فقطع ایمانهما خلصونه کاټ کوي اځه کې څنګه د فقطع ایدیهما ده ټیک شو وفي كفاره اليمين ده شي د یمین قسم ولکما کفاره ده کې د شی تلفظ غلی فصيام ثلاثه ایام متتابعات نو سره لګول کس دي ځکه حالانکه صرف صيام ثلاثه ایام ده ټیک شو وقوله بيداغ قول کنه نقلا متواتر د موصوف صفت شو کنه مخدد لپاره دي لپاره څه جوړیږي مفعول مطلق ته کنه یو لفظ د نقل نقلا ټیک شو بلا شبهه صد پرول بلا شبهه تاکید على مذهب الجمهور د تاکید د پرور د جمهور مذهب څه ده مغه د پر مزید خبره کی تاکید وروستل غوړي صحیح ده قرآن کریم لكم متن د منقول د نقل متواتر سره صحیح ده او نو څه د سیزوان منی شور کې نشته لأن كل ما يكون متواترا يكون بلا شبهه سکوم شی متواتر هغه خو بلا شبهه شي کنه به بلا شبهه د چشته دروړل دا بس راوړل ویلي وایند الخصاب هو احتراز عن المشهور خصاب سی بي سي جمهور حضراتو دغه کې د کوم کې تاسو راوړل دا څه معنی ورکې مو څه بس جته تاکید معنا خیر کې کنه موقت تاکید صحیح ده کنه پرونه کې حق موقت تاکید د پرنه ګرځي به خصاب صاحب څه د امام خصاب یو عالم ده دې په نسبت به د مشهور نه احتراز د پاره کو صحیح د مشهوره متواتر غونی قبل شبهه نوي مع شبهه فيه او متواتر څنګه مع بلا شبهه نوي ټیک شو څنګه صباح یای پیسې جوړ تکلا سر انا په حال تکلا څنګه لأن المشهور عنده قسم من المتواتر دا بلا شبهه لفظ د امام خصاب سی په نس شي د پاره شو احتراز د پاره شو د مشهور نه ویلې اغه د مشهوره د متواتر قسم دا متواتر په دوا قسم شول یو تل شي متواتر بلا شبهه هذا متواتر شو یو تل شي متواتر مع شبهه هغه مشهور شو ټیک شو لكن مع شبهه نه المشهور قسم من المتواتر لكن مع شبهه عبارت د سي جوړ ټیک وهذا كله على تقدير ان يكون اللام في المصاحف للجنس د سمره خبري مو کې دا اختیم کی سکله المصاحف کلام شي د پاره وګرځي جنس د پاره وګرځي واما اذا كان للعهد كبيا الفلام شي د پرشي عهد د پرشي نفتخرج القراءه الغير المتواتره كلها نبه د سمره غیر متواتر قرات د ټول روزي په کوم کول سره به قولي په دې خبره سره په المصاحف بس مصاحف ته ویلو کنه غیر متواتر او نو تر ويكون قوله به د ورسره پر د بل څه د المنقول عنه نقلا متواترا للاخر بيانا للواقع دا وضاحت شو بیان شو ټیک شو وقيل زن علماء سنا قوله بلا شبهه بلا شبهه لفظ ده احتراز عن التسميه بسم الله نه احتراز ده ویلي لان فيها شبهه و بسم الله کې وشبهه شته هغه د شیطه د صدا قطعی متواتر نه ده هغه ځکه ولذا لم يكفر جاحد او کشو دین انکرو کی کفیریږي نه فاسق ګرځي ولم يجوز الاکتفاء بها في الصلاه او دي کې شبهه څنګه ده دي کې بسم الله کې کایو سړی ده کنه ولا الضالین ویلو ان اعطینا کل کوثر منس کیږي کنه یا آیت الکرسی یا آیت تکنه یا بل د سیته خکایسر بسم الله الرحمن الرحیم المنز نه کی قربانه ټیک شو ولم تحرم تلاوه للجنوب والحائض والنفساء او دي کې وشبه ځکه دا ور کې دا سدي بسم الله ولا تلاوت جنوب سړای کول شي حایزه شولا
د نفاس ولا ښځه شوله او دا مو ویلي چې دغه درود دپاره د قرآن کریم تلاوت بلا ارادت دعا نشي کول څو پرې دوا اراده یې نه وي که نه نشي کول څه د دې وله کول شي دې معنا دا چې دې کې تواتر بلا شبهه نشته مع شبهه ده ولا اصح لیکن صحیح خبره څه ده د جمهور حضراتو انها من القرآن بسم الله هم د قرآن کریم نه یو جز ده و انما لم يكفر جاحد او دې ته ولا کومه خبره چې دې ولا جاحد منکر کافر ویل نه ده د هغه جواب دی چې لوجود الشبهات شبهه ورکې شته و انما لم يجد الاکتفاء في الصلاه او تدا چې یلی وسدي بن المنز نه کیږي نتیجه دا مطلب نه ده چې د قرآن کریم نه نشوله لعدم كون آیه تامه عند البعض هغه دی واجب نه ځنه علماء چې دا آیت تامه نه ده پورا آیت نه ده کنه او منځ ته پر څه ضروری دي آیت تامه ضروری ده کنه ځکه او تا دیل چې جنوب د پاره دی تلاوت جایز د دینه توس دلیل رسې دا خبره ده سینه ده و انما يجوز التلاوه للجنب واختيه د حایزه د پاره نو فساد پر جنوب د پاره تلاوت جایز د بقصد التبرک تبرک نیت ال شی دوا په لا بقصد التلاوه کی تلاوت په نیت سی بیان جایز ده صحیح شو